څه کار شروع کړی دا خو موږ جي زنګو د خو دی پورې تورغر ته حاجی ښه پورې او زمونږ د ضلع شنګلي په اخري حصار پاتې کیږو حاجی ښه دا پورې کوارټر دی تورغر او جی ها پورې به سکول جوړیږي هسپتال به جوړیږي کالج به جوړیږي زموږ دا سوچ چې جره زموږ خو غریبي دا سین موږ ته دا دریای سن بیږي به دې باندې پورې واته ډېر ګراني دا ټیک خبره بل دا اوبه ډېره ده نو مطلب دا هر وخت کې بیړۍ نشي ته زموږ دا سوچ چې که دې زنګو سره مطلب دا چې هسپتال ته به تللی شو په اسانه او سکول ته به واړه تللی شي لکه مطلب چې کومه ضلع را شانګله پوره نه هلته خواص هم تللی نه کېږي خو چې کوم مخامخ پورې جدبا دی د ډسټرکټ تورغر چې کوم هیډ کوارټر دی نو هغه دوی ته ډېر نږدې دی بالکل مخامخ دی خو صرف منځ کې د دوی خبره چې زنګو ولګي نو ډېر سهولت پر راشي دا پول وشي جو بیا د زنګو مطلب دا پول خو جوړ شي بیا به ډېر نه جي بالکل نو زموږ د خلکو له پکار دی د پول موږ هم کوشش وکړي خانه نو بس راځي دا خواږه ملګری یا سره دی او بس موږ روان یو کده سین ته ګوزیږو دی وخت کې جهانگیر خان دی او هغې سره زموږ ډېر محترم استاد محترم نوم رانه شهزاد علي صاحب دی او نور قدردان ملګري دي که ته هغه لاړه تاسو ته یې ښیم نو بس روان یو سین ته او سین کې چې کومه بیړۍ چلیږي هغه بیړۍ کې به انشاءالله کوشش کوو چې چکر ولګو پورې لاړ شو تورغر ته دې ته وایي دریای سن دا دې وخت کې کافي کته دی ډېر اوچت زه ولاړ یم کم از کم دا فاصله به 20-25-30 فوټ به دی نه دا چې کله بیا ډیم شي نو دا بیا دا علاقې پټې کي او دا هغه برزینو ته رسي اوس که تاسو منئ او که نه خو دا ریل خبره ده چې دا کله ډیم شي نو دا چې څومره سپینوالی تاسو په ښکاري دا ټول به دې کې پټ شي څه ګڼې کابلګرام په حوالې سره یاره ماشاءالله ډېر ښکلی چکر هم ولګاو او روان یو ملګرو سره راغلي یو او د ملګرو په مشوره به کار کېږي دلته بس روان یو د دوی دا خواهش دی چې مونږ پورې سایډ ته واوښتې تورغر ته دا مونږ سره دې وخت کې میزبان دی نو ته به مونږ ته څه ویل غواړې خپل تعارف وکړه نوم دې سره زما نوم شیر افضل دی ښه د دې بهار اوسېدونکی یم شیر افضله دا راته ووایه که نه دا چې کومې شګې کته ښکاري خو تشې شګې پرتې دي مونږ چې پکې روان یو د دې حوالې سره راته ووایه چې یاره دا شګې څو وخته پورې ښکاري بیا چې سیند ډیم شي دا یي داسې که نه دا جي دا په کال کې یو پیره ډیم راخېږي ښه دا چې ډیم راوخېږي دا سیند چې دی دا شګه لږ ورو ورو غوڅې دا بیا ختمه کېدي که د ګټان ښکاره شي که نه حاجي ښه او نو دا ګټ چې کله ښکاره شي دا بیا سیند چې کله پول شي داسې ساحه پورې لاړ شي دا بیا ودرېږي ښه بیا اخوا په اخوا ورو ورو ځي چې بیا کله کوزېږي نو دا کله دا خټه بیا بیخي پستی دی انسان نشي تللی چې ځي ورته نو دا بیا ځان ته رانغاړي لکه په کتې نن باسي خطرناک کوم کس ته تېرېږي نو هغه لمپېلی یو پرېږدي دا بل دا نن باسي ځان ته ښه جي ښه دا چې کله پستی دی د مونږ په لندۍ وایو ښه جي ښه دا چې اوس دغه شان وچه ده نو دا اوس د خیر زمونږ د سره کار نه ده د سیند نه پورې سټ دی که دغه ځګه دا خلک په پلاستر کې لګوي د دغه چې کومه لکه مطلب شانګله هر طرف ته بدقسمت ده لکه شانګلې چې کومه شګه ده هغه د کار نه ده او چې کومه تورغر کې ده نو هغه برابر ده وینئ بیړۍ تیار ده انشاءالله تعالی اوس کوشش کوو چې دې ته وخېږو خو الله دې خیر راپېښ کړي مونږ غوښتلي هم نه یو پورې ځو اکبر علي دا راته ووایه که نه تا خو زما به خیال ډېرې سفرې کړلي کشمیر او کاغان او که نه کابلګرام دته څنګه ولګېد کابلګرام دته ډېر ښه ولګېد ډېر ښه ماحول دی باران شوی دی موسم بالکل صفا دی بالکل جی او الله دې مخکې نور خیر راکړي الله دې دې کشتۍ کې چېرته سفر کړلی کړی مې دی جي ښه ما ستا اړه خو مضبوط دی خو زموږ به سهالي الله دې خیر راکړي نو د زړه دپاره خو ګوله مېلاوېږي هغه خورئ موږ به چې الله تعالی د بیړۍ کې سفر کوو او د بیړۍ چې کوم ډرایور دی نو هغه موږ سره دې وخت کې ولاړ دی امیر صاحب السلام علیکم ټولو ناول خو ته خپل تعارف وکړه ستاسو نوم دی جي ها بختي رحمان صاحب څو وخت نه دې علاقه کې پاتې کېږي پیدایشي جي او دا بیړۍ څو وخت نه چلای 18-19 سال شو چې دې بیړۍ چلای ښه ان دا راته وایي اوس موږ پورې طرف ته ځو که نه نو ته څه محسوسوې چې یاره الله دې
دې خیر رافیق کې موږ ډېر یریږو ها ټیک ده تاسو ته چې داسې حالات راغلي دي ناخوشګوار الله دې خیر رافیق کې ډېر خو زموږ ښه دی او سړی مضبوطه خدای دې موږ ته خیر رافیق چلو یا الله خیر الله کشتۍ ته راوختو را خیره یا الله خیر کشتۍ کې ناست یو دې وټې بس اوس انشاءالله لږ وخت کې زمونږ روانګي ده شیخ ټول داسې کېږي یاره الله دې خیر رافیق کړي د وزن د پاره ورته ګټه هم تړلې چې لیولې برابري که نه شهزاد صاحب دا ستا خیال دی ډېره ګټه ګټه ده د وزن د پاره خیر جا چې کوم موږ سره د پېښور ملګری راغلی و حاجي صاحب زموږ ډېر قدردان ستر مشر حاجي صاحب کابلګرام ته را رسېدلي یو سیند په غاړه روان یو ډېره ښایسته علاقه ده چې څنګه دریای سن بهیږي بیا پکې بیړۍ ولاړې دي او ډېر خواږه ملګري زما په خیال د پېښور نه تاسو دلته چې راغلی نو تاسو څنګه محسوس کړه کابلګرام څنګه راته ولګېد ډېر مزېدار دی دا خو زما څلورم ځل دی چې دلته راځم خالي ښه ډېر بهترین ماحول دی او ډېر ښایسته ځای دی ستاسو ارمان و که نه ډېر او انشاءالله ګز کې به ګز نه پس به د خیره بیا راځو چې دا ډیم فول شي که نه او د هغې بې ځان له خوندي استاد صاحب نن موږ سره تاسو راغلي یې کابلګرام ته او تاسو تعلق هم پېښور سره دی نو څه ګڼئ شانګله کابلګرام ته څنګه ولګېد یاره جی ډېر ښه راته وګڼېدو ځکه چې ما تقریبا 3 کالو شو جی جی د 3 کالو کې لکه پورنده علاقه خو ما ټوله کتلې وه ماشاءالله هم ښه ښکلې علاقې دي ښه ښکلی او فضا دی او ماحول دی خو دې ځای ته زه په لومبي ځل راغلم لکه بهار علاقه ده سیند سیټ دی دریای سیند نو ډېر زیات مې انجوی کو او زه به یې راتلم یا نه خو د پېښوره نور ملګري دي راپسې راغله او دا خوا یو شان جوړ شو چېرې ویزي چکر و نو ډېر زیات مې انجوی کړو ډېر خوند یې وکړو اوس هم پکې چکر وراو بس لکه یو لطف هم ترې واخیستو نو راشي ډېر ښکلې علاقې ماشاءالله به صرف سهولیاتو کمې دی پکې روډ ورته ډېر زیات بېکار دی روډ یې خراب دی نو حکومت له پکار دي خاص کر د دې کوم ممبران چې چېرې روډ باندې له خورو کي یا روډ سي کي السلام علیکم مرګرو خیر جوړ وې تاسو زه دا منم چې تاسو به خیر جوړې او موږ نن د کابلګرام ته راغلي یو په چکر باندې زموږ دا ځای ډېر خوښ شو
کابل ګرام یقینا ډېر ښکلی ځای دی، ډېر ښایسته علاقه ده او تاسو ته موږ ټول نظارې چې هغه موږ تاسو ته وښودې. بیا د دې ځای خلک چې دی نو هغه ډېر مهمان نواز خلک دی، ډېر میلمه دوست خلک دی. دې ځای ته چې کله هم تاسو راشئ د دې ځای خلک یقینا د اخلاقو نه ډک خلک، د مینې نه ډک خلک، د روایتو نه ډک خلک او ډېر لوی قدر د سړي کوي. یقینا کلک پښتانه دي، درانه پښتانه دي، د مینې نه ډک، د خلوص او د محبت نه ډک پښتانه دلته ژوند کوي. او د کابل ګرام خاوره چې ده د دې بهار دا خاوره ډېره زرخیزه خاوره ده، ډېره قیمتي خاوره ده. زه به دا ووایم پوره شنګله کې داسې خاوره، داسې قیمتي خاوره دا نشته. میداني علاقه دلته ډېره زیاته ده او هر قسم فروټ پل چې هغه دلته کېږي، لکه کیلو باغونه دلته شته دی چې دی ام دلته کېږي، پاپیته دلته کېږي او دې سره سره دلته هندوانه هم کېږي، نور زردالو، الوچۍ، خوبانې، دلته قسم قسم میوې چې هغه کېږي. خو صرف د دې علاقې بدقسمتي به زه دا ووایم چې زمونږ کم مشران دي MNA MPA صاحب نو هغه دې علاقې ته صرف اوټ په وخت کې راشي توجه ورکړي بیا نه راځي. دلته دنیا آبادي ده، د بهار دومره غټه آبادي ده. موږ ورته اوس ختلي وو بره یا د کابل ګرام دې خلکو ته دلته یو پرایمري سکول دی، هسپتال سیستم ورته نشته، روډونه ترې لرې دي، پورن چې کوم دی هغه ترې لرې دی. بیا دوی د مخامخ تور غر دی، نو هغه تور غر چې دی هغې ته هم لار نشته دی چې مریض ورته بوځي یا سهولیات چې هغه پوره کړي. قدرمنو کتونکو تاسو پروګرام وکړه. موږ نن راغلي وو کابل ګرام ته، د ضلع شنګلې ډېر ښایسته علاقه ده کابل ګرام او تاسو ټولې نظارې وکتئ. یقینا ډېر قدردان او مینهناک خلک دی. اوس پکې دلته موږ ته د روټۍ چې دی نو انتظام شوی دی، روټۍ وخورو انشاءالله بیا به واپس کېږو. نو انشاءالله تعالی تاسو دپاره به داسې ښایسته ښایسته پروګرامونه همدم ټي وي نه نشر کومه. خپل کور بشي په الله ته ورکړي اجازت. لوی الله په امان.